السلام علیکم خبر نیوز را زیم ایاز خان او زیم نعیم الله یوسفزی وړاندې کوو اول سرخبرونه. وفاقي کابینه پاور سیکټر متعلق انکوایري رپورټ پبلک کولو منځوري ورکړې ده. د وزیر اعظم عمران خان زیر قیادت وفاقي کابینه اجلاس کې د کرونا وایرس صورتحال په شمول 15 نکاتي ایجنډا باندې غور شوی. په تعمیراتي شعبه کې سیلز ټیکس باندې رعایت منځوري هم ورکړل شوې ده. مسابقتي کمیشن او د اقلیتو لپاره د قومي کمیشن تشکیلونو لپاره سفارشات هم منظور کړي شوي. کوشش پکار دی چې کورونو کې مونځ ادا کړی شي. که چېرې څوک په جومات کې مونځ کول غواړي نو په احتیاطي تدابیرو دی په سختۍ سره عمل وکړی شي. د وایرس خپرېدو اندېښنو په صورت کې به مجبوراً جوماتونه هم بندولی شي. د وزیر اعظم عمران خان بیان. وزیر اعظم خبرداری ورکړی دی چې د ذخیره اندوزۍ خلاف به سخته کارروایي کولی شي. معاون خصوصي ډاکټر موحد یوسف وایي چې افغانستان نه پاکستاني وګړو واپسۍ لپاره به چمن بارډر هفتهوار 2 ورځې لپاره کھولا وي. متحده عرب امارات کې د بېروزګاره وګړو واپسۍ لپاره 14 پروازونه اپریشنل دي. موحد یوسف وایي چې مختلفو هیوادونو نه به هم راتلونکي هفته 6,000 پاکستانیان واپس راوستل شي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ویډیو لینک په ذریعه د ډیویژنل کمشنرانو اجلاس. ډیویژنل کمشنرانو خپل علاقو کې کورونا صورتحال او پورته کړی شوي اقداماتو متعلق اجلاس ته بریفینګ ورکړی دی. غونډه کې د صنعتونو لپاره SOPs باندې عمل درآمد جایزه اخیستې شوې ده. وزیر اعلی کمشنرانو ته د روژې میاشت دوران جوماتونو کې احتیاطي تدابیر باندې عمل درآمد هم یقیني کولو هدایت ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات اجمل وزیر وایي د ذخیره اندوزۍ مخنیوي لپاره اډیننس منظور کړی شوی دی. د اډیننس لاندې به خوراکي سامان ذخیره کوونکو خلاف بغیر وارنټ کاروایی کولی شي. ذخیره اندوزي ثابتېدو باندې به 3 کاله قید او د ضبط شوي مال 50% برابر جرمانه لګولی شي. اجمل وزیر وایي چې د افغانستان نه راغلي کسانو ټسټونه کولی شي. ډېر ژر به د صوبې په کچ ټسټونو شمېره 15,000 ته ورسولی شي. ملک کې د کورونا وایرس کیسونو کې اضافه روانه ده. سرکاري ویب سایټ مطابق د کورونا نور 289 کیسونه ریپورټ شوي چې ورسره د متاثره مریضانو مجموعي شمیره 9,515 ته ورسېده. ټول ملک کې د کورونا وایرس له وجې 199 کسان په حق رسېدلي دي. تر دې دمه 2,003 مریضان صحتیاب شوي دي. د کرونا وایرس نه صوبه پنجاب د ټولو نه زیاته متاثره ده، چېرته چې د مجموعي شمېرې 4,115 ته رسېدلې ده. صوبه سند کې 3,250، بلوچستان کې 415، ګلګت کې 280، آزاد کشمیر کې 50 او اسلام آباد کې 115 کیسونه رجسټرډ شوي دي. خیبر پختونخوا کې هم د کورونا حملې جاری دي. 13 غنټو دوران 9 کسان په حق رسېدلي دي چې ورسره صوبه کې د مړو شمیره 4 ته رسېدلې ده. 9 تازه کیسونه روپیر کېدو وروسته د متاثرینو تعداد 1,246 ته رسېدلی دی. صوبه کې 390 کسان صحتیاب شوي هم دي. د سماجی کارکون او د ایدی فاونډیشن سربراہ فیصل ایدی کرونا ټیسټ مثبت راغلی. د فیصل ایدی کورنۍ او ایدی فاونډیشن عملی ځینې کسان به هم کرونا ټیسټ کولی شي. فیصل ایدی څو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی و. هغه ته یې د کرونا ریلیف فنډ لپاره امدادي چیک ورکړی و. د چیرمن جاوید اقبال په سربراهۍ کې د نیب ایگزیکټیو بورډ اجلاس. غونډه کې د اوړو او چینو سکینډل د تحقیقاتو منظوري ورکړې شوې ده. اعلامیې مطابق نیب با اوړو او چینو قیمتونو کې اضافه، مبینه اسمګلینګ او سبسیډۍ متعلق تحقیقات کوي. نیب ایگزیکټیو بورډ پاکستان پیټرولیم لیمیټډ کې مبینه کرپشن CDA افسرانو خلاف د انکوایري منظوري هم ورکړې ده. بلوچستان حکومت صوبه کې د جاری لاک ډاون کې 15 مئی پورې توسیع کړې ده. محکمه داخله بلوچستان لاک ډاون کې توسیع نوټیفیکیشن جاری کړی. نوټیفیکیشن مطابق 15 مئی پورې بعد صوبه کې شاپنګ مالز، کاروباري مرکزونه، ریسټورنټس او پبلک ترانسپورټ بند وي. په ډبل سورلۍ او اجتماعاتو به هم پابندي برقرار وي. بازارونو کې رش جوړولو او دفعه 144 خلاف ورزۍ باندې د پیښور انتظامیه په حرکت کې راغلي. ضلعي انتظامیې په GT روډ، شعبه بازار، نمک منډۍ، وارسک روډ، 400 روډ او حشنغرۍ په شمول نورو علاقو کې کارروایانې کړې دي او 300 کسان یې گرفتار کړي دي.
د ضلعي انتظامیې ترجمان وایي چې زیاتره کسان د ضرورت نه بغیر د کورونو نه راوتلو باندې نیولي شوي دي. انتظامیې رش لګولو باندې شعبه بازار کې یو پلازا هم سیل کړې ده او 3 بینکونو ته یې نوټس جاری کړي. د هنګو په یونن کونسل کارابوغه شریف کې طوفاني باران تباهي خوره کړې ده او یو شمیر څاروي لاو کړي دي. باران له وجې یو کور هم غورځېدلی دی. ولاړ فصلونه او باغونو ته سخت زیان رسېدلی دی. بر او رګزۍ په علاقه کوټ علي خیل کې باران له وجې کمر نړېدو پیښه کې رور او خور په حق رسېدلي او د هغوی مور سخته ژوبل شوې ده. ذخیره اندوز په ګوته کړئ او انعام وګټئ. معاون خصوصي فردوس عاشقوان په ټویټر جاری بیان کې ولس ته ذخیره اندوزو نشاندهي اپیل کړی دی. وایي چې ذخیره اندوز نه ضبط شوي مال 10% به اطلاع ورکوونکي ته د انعام په توګه میلاویږي. فردوس عاشقوان د ذخیره اندوزۍ مخنیوي لپاره آرډیننس منظورۍ باندې د وزیر اعظم عمران خان تعریف هم کړی دی. امام کعبه په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې تراویح محدود کولو اعلان کړی. امام کعبه شیخ عبدالرحمن سدیس وایي چې صرف 10 رکعاته تراویح به ادا کولی شي. تراویح کې به انتظامیه او خادمین شرکت کوي. مسجد الحرام او مسجد نبوي کې به روژې میاشت کې هم منځونو کې د عامو خلکو په شرکت پابندي برقرار وي. قاتل کورونا په نړۍ کې 15,000 نه سیوا نور کسان وجدي چې ورسره نړۍ کې د مړو مجموعي تعداد 1,80,000 نه سیوا شوی دی. 13 غنټو دوران 4,000 تازه کیسونه هم رپورټ شوي دي. نړۍ کې کورونا نه متاثره مریضانو تعداد 4,01,000 نه سیوا شوی دی. تر اوسه پورې 6,00,000 او 6,40,000 نه سیوا مریضان صحتیاب شوي هم دي. امریکا کې د کورونا تباهکاري جاری دي. 13 غنټو دوران امریکا کې 1900 نه سیوا مریضان مړه شوي دي. فرانس کې 5,900، اټلی کې 4,900، انګلند کې 400 نه سیوا، سپین کې 400 او جرمني کې 220 کسان ژوند نه لاس وینځلي دي. ترکیه، برازیل، کینیډا، بلجیم او ایران کې هم د 100 نه سیوا مرګونه راپورټ شوي دي. صدر ډونالډ ټرمپ په عارضي توګه د امریکای امیګریشن بندولو اعلان کړی دی. په ټویټر جاری بیان کې ټرمپ ویلي دي چې دا وخت امریکا د یو پټ دښمن یعنی کورونا حملې سره مخ دی. د عظیم امریکایانو د روزګار تحفظ هم ضروری دی. د دې مقصد لپاره به د امریکای امیګریشن په عارضي توګه بندولو متعلق په یو ایگزیکټیو آرډر باندې لاسلیک کوي. ټینشن او ذهني دباو پیدا کوي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې غونډه شوې ده چې پکې کرونا وایرس ملکی معاشي او سیاسي صورتحال په شمول 15 نکاتي ایجنډې باندې غور شوی دی. وفاقي کابینې کې پاور سیکټر متعلق انکوایري رپورټ منظر عام ته راوستو فیصله شوې ده. توانایي کمیټې چیرمن محمد علي رپورټ او سفارشات غونډې ته وړاندې کړي شو. وفاقي کابینې تعمیراتي شعبې ته سیز ټیکس باندې رعایت منظوري هم ورکړې او ریټایرمنټ وروستو سرکاري رهایش کې متعلق پالیسۍ باندې نظرثاني منظوري ورکړې شوې. ریټایرمنټ نه پس ملازمین 6 میاشتو نه زیات سرکاري رهایش نشي استعمالولی. وفاقي کابینې غونډه کې اقلیتونو لپاره قومي کمیشن تشکیل نو او کمیټې برای قانون سازۍ غونډه کې شوی فیصلو توثیق او مرغزار چړیاګر انتظامی کنټرول وزارت ماحولیات تبدیلی ته سپارلو منظوري ورکړې ده. همدغه رنګ کابینې احساس ایمرجنسي کې ټرانسفر باندې ایډوانس انکم ټیکس چوټ منظوري ورکړې ده. وفاقي کابینه کې ملګري ملکونو ته د ملیریا د ګولو ورکولو فیصله هم شوې. فردوس عاشقوان وایي چې پاکستان سره د ملیریا د ګولو مقدار زیات دی نو ځکه موږ فیصله کړې چې 15,00,000 ګولۍ ملګري هیوادونو ته ورکړو. د کابینې د غونډې نه پس د اطلاعاتو معاون خصوصي فردوس عاشقوان خبري غونډې ته ویلي دي چې پاکستان په دې سخت وخت کې د ملګري هیوادونو د مدد کولو فیصله کړې او نږدې راتلونکي کې به پاکستان کلوروکوین یعنی د ملیریا ګولۍ دغه ملکونو ته ولېږي. د فردوس عاشقوان مطابق چونکې د پاکستان سره د ملیریا د ګولو مقدار سیوا دی او ځینې ملکونو غوښتل چې د پاکستان نه دا ګولۍ راوغواړي. هغې وویل چې دا مهال د پاکستان سره د 1.5 کروڑ ګولو سټاک پروت دی کوم چې زموږ د 3 میاشتو ضرورت پوره کوي. نو ځکه کابینې فیصله وکړه چې د شته سټاک څخه 15,00,000 ګولۍ هغې ملکونو ته ورکړو کوم چې زموږ سره په رابطه کې دي. د فردوس عاشقوان مطابق کابینې فیصله کړي چې 10,00,000 ګولۍ به امریکا او سعودي عرب ته، 15,000 ترکی او اټلی ته، 7,00,000 ګولۍ قازقستان ته او دغه رنګې 3,00,000 ګولۍ به قطر ته برآمد کولی شي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې روژه کې ولس جوماتونو نه په زبردستۍ نشو منې کولی، خو که چېرې کرونا وایرس زیات شو نو مجبوره به شو چې جوماتونه بند کړو. بلخوا محید یوسف وایي چې هفته کې به 2 ورځې پاک افغان پوله تګ راتګ لپاره کولاولی شي. کورونا وایرس متعلق سرکاري ټي وي باندې قام ته وینا په وخت وزیر اعظم او کابینې غړو موجوده صورتحال باندې تفصیلات وړاندې کړل. وزیر اعظم عمران خان ویل چې کوم ملکونو کې روزانه 2000 نه زیات مرګونه شوي هلته هم اوس لاک ډاون کې نرمۍ خبرې کیږي، ولې چې وایرس نه بچ کولو سره عوام د لوږې مري. وزیر اعظم ویل چې اوس چاته هم پته نه لګي چې کرونا وایرس صورتحال به څو میاشتو پورې ځي، نو ځکه چې لاک ډاون کې نرمي کړي چې د عوامو خیال دې سره چې غریب عوام خپل روزګار او د لوږې نه مړه نه شي. عمران خان ویل چې عوام ته هم پکار ده چې خپل احتیاط خپل کړي. روژې میاشت مبارکه کې عبادت او جوماتونو څوک زبردستۍ نشي منې کولی، خو که چېرې حالات خراب شول نو بیا به مجبوره وي چې جوماتونه هم بند کړي. وزیر اعظم ویل چې علما کرامو سره تفصیلي میټینګ نه پس SOP جوړه کړې او په هغې ټول متفق شوي دي. په دغه متفق شوي 20 نکاتو SOP مطابق جوماتونو کې عبادت کولی شي. وزیر اعظم یو ځل بیا قام ته اپیل کړی چې کرونا وایرس نه بچ کېدو لاره ده چې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړی شي. دغه جنګ صرف حکومت نشي کولی چې تر څو ولس ورسره تعاون ونه کړي. بلخوا معاون خصوصي محید یوسف ویل چې هفته کې به 2 ورځې پاک افغان پوله تګ راتګ لپاره کولاولی شي، احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد یقیني کولی شي. امام کعبه عبدالرحمن السدیس اعلان کړی دی چې د روژې میاشت دوران به مسجد الحرام او مسجد نبوي کې صرف 10 رکعاته تراویح ادا کولی شي، ولی په منځونو به پابندي برقراره وي. امام کعبه دا هم ویلي دي چې په دواړو جوماتونو کې به د افطار دسترخوان اهتمام هم نه کیږي. سعودي خبري ادارې مطابق امام کعبه عبدالرحمن السدیس اعلان کړی دی چې د رمضان المبارک دوران به مسجد حرام او مسجد نبوي کې صرف د 10 رکعاته تراویح ادا کولو اجازت وي، ولې عام خلک دغه منځونو کې شرکت نشي کولی، صرف خادمین او جوماتونو انتظامیه به شرکت کوي. امام کعبه ویلي دي چې مسجد الحرام او مسجد نبوي کې به په مانځه باندې پابندي برقرار وي او دغه شان دواړه مقدس ځایونو کې به په افطار دسترخوان هم پابندي وي. امام کعبه عبدالرحمن السدیس مطابق رمضان المبارک دوران به مستحق او غریبانانو کې راشن هم تقسیمولی شي. د روژې مبارکې میاشت لپاره حکومت او علما کرام خو په 20 نکاتي ایجنډا باندې متفق شوي، ولې سوال دا دی چې د جوماتونو منتظمین او مقتدیان به د جمعې مونځ او تراویح په وخت حفاظتي اقدامات یقیني کړي شي. د صحت ماهرین وایي چې روانه میاشت انتهایی حساسه ده او د کرونا وبا خپلې انتها ته رسیدي شي. صدر پاکستان د علماء کرامو سره کېناستو او د روژې لپاره یې 20 نکاتي پلان حتمي کړو، ولې په زیاتره نکاتو د عمل درآمد ذمواري د جوماتونو په منتظمین یا په پیش امام باندې ورواچوله. اوس به کتلی شي چې د جومات منتظمین به حالات سنبال کړي که نه د کراچۍ لیاقت آباد پرنګي واقعات په رامخته کیږي. سره د دې چې په دغه واقعاتو کې د مقامی پیش امام سلاس نه و، ولې د دغه واقعاتو مخه نیول ذمواري د چا وه؟ یو طرف ته وزیر اعظم عمران خان اندېښنه څرګندوي چې د 15 مئی پورې دغه هفته کې کېدلی شي ملک کې د کورونا کیسز پیک ته ورسي. हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक. हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक. په داسې حال کې چې کیسونه هم په زیاتېدو وي او خلک هم جوق در جوق جوماتونو ته ځي، سماجي فاصله به د جوماتونو منتظمین یقیني جوړه کړي. د ځینې علماء کرامو مطابق یو څو علماء کرام غواړي چې روژه کې جوماتونه د جمعې منځونو لپاره کولاو وساتلی شي،
ولی دغه علما کرامو کې هم د زیاتره عمرونه د 80 کالونه سیوا دي او د SOP مطابق هغوی به پخپله هم جوماتونو ته نشي تللی. نو بیا ولې مونږه د سعودي عرب، قطر، کویت، متحده عرب امارات، ایران او ملیشیا پرنګي اسلامي ملکونو نه بیخي بدله فیصله وکړه، سره د دې چې ګواښ یعنی چیلنج ټولو ملکونو ته یو شان دی او مذهب هم د ټولو ملکونو یو شان دی. که چیرې خدای مکړه وایرس بې قابو شو نو دغه څو علما کرام به یې ذمهواري واخلي. تر اوسه خو د غلطي حکمت عملۍ په نتیجه کې د ملک مسلمانان په دې کې تقسیم شوي چې کرونا راپسې د ایران نه زایرینو راوړي، نو بل طرف ته ویلی کېږي چې کرونا په ملک کې تبلیغي جومات خور کړی او چا چې غوښتل چې مسلمانان په دې حواله تقسیم کړي نو ښه په اسانه خپل هدف ترلاسه کړو. چرې داسې خو نه ده چې ګنې خدای مکړه موږ بیا د تقسیمېدو په لور چلن کوو. خبرونه نور هم شته خو د یوې وړې شاندمې نه پس. د آزاد کشمیر حکومت د اقداماتو له وجې په وادي کې د کرونا کیسونه ډېر کم راغلي دي. د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی مظفرآباد کې میډیا سره خبرې وایي چې د رمضان په هکله علما سره مشاورت شوی دی. جوماتونو کې هم سماجي فاصلې ساتل ډېر ضروري دي. دا یې هم ویلي دي چې د ازادۍ په جدوجهد کې کشمیریانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او موږ به د مقبوضه کشمیر ولس سره اوږه په اوږه ولاړ یو. امدادي سامان د آزاد کشمیر حکومت ته سپارلو وروسته ډاکټر عارف الوی مظفرآباد کې میډیا سره خبرې کړې دي. صدر مملکت د آزاد کشمیر حکومت اقداماتو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د حکومت د اقداماتو له وجې وادي کې د کورونا وایرس کیسونو تعداد ډېر کم دی. ډاکټر عارف الوی دا هم ویلي دي چې د روژې میاشتې په هکله د علما سره سلا مشورې شوي دي او اپیل یې کړی دی چې ولس ته د حکومت او علماو ترمنځ شوي لوظنامې پابندي وکړي او کورونا خلاف دی د نظم و ضبط مظاهره وکړي. جوماتونو کې سماجی فاصله ساتل ډېر ضروري دي. صدر مملکت مقبوضه کشمیر کې د بهارتي اقداماتو سخت غندنه کړي او ویلي دي چې د ازادۍ په جدوجهد کې د کشمیري ولس ډېر قرباني دي. موږ به همیش د مقبوضه کشمیر د ولس سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د فیصل ایدي د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راتلو نه پس وزیر اعظم هم د ځان د ټیسټ کولو فیصله کړې. ډاکټر فیصل د وزیر اعظم د فیصلې تصدیق کړی دی. د کورونا وبا لپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن ډاکټر فیصل وایي چې وزیر اعظم ته مې ویلي چې د فیصل ایدي کورونا ټیسټ پازیټیو راتلو نه پس پکار ده چې خپل ټیسټ هم وکړي. ډاکټر فیصل تصدیق کړی دی چې وزیر اعظم خپل ټیسټ کولو ته غاړه ایښې ده او ورځ نیمه کې به د وزیر اعظم د کورونا متعلق د مکمل معلومات ترلاسه شي. واضح دي وي چې د 2 ورځې وړاندې فیصل ایدي د شک په بنیاد خپل ټیسټ کړی کوم چې نن مثبت راغلو. د فیصل ایدي زوی سعد ایدي تصدیق کړی چې د پلار ټیسټ یې پازیټیو راغلی دی او دا مهال هغه په اسلام آباد کې کوارنټین دی. فیصل ایدي 6 ورځې وړاندې د وزیر اعظم عمران خان سره میلاو شوی و او هم دغه وجه ده چې خان صاحب هم د خپل ټیسټ کولو فیصله کړې. इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है. पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और जो मुतासरा अफराद हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं. मुझे भी इन खिदमत की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा. और बहुत सारे जो दीगर लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वो भी बिल्कुल ना घबराएं और परेशान ना हों. 80% लोगों को ये हो के ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता. 15-20% को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को जो है ये ख़तरनाक साबित होता है. लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये बिल्कुल सही हो जाएगा और दुनिया इसका मुकाबला करेगी और तमाम लोग इंसानियत जो है वो इसमें कामयाब होगी. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ویلي دي چې په کومو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونه مخې ته راغلي دي هلته د لاک ډاون سخت کړی شي او کوم صنعتونه او دکانونه چې په SOPs عمل نه کوي هغه دې دوباره بند کړی شي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د ویډیو کانفرنس په ذریعه د ډیویژنل کمشنرانو غونډه وشوه په کوم کې چې هغوی ته د لاک ډاون او سماجي رابطو کمولو لپاره په حکومتي احکاماتو د عمل کولو په هکله بریفینګ ورکړی شو.
په دې موقع وزیر اعلی ویل چې په لاک ډاون او اس او پیز د عمل درآمد په هر حال کې یقیني کړی شي او د روزې مبارکه میاشت کې د په جمعاتونو کې د علما کرامو سره د شوي مشورې تر مخه عبادتونه ترسره شي. وزیر اعلی ویل چې ټول کمشنران او ډیپټي کمشنران د غنمو خریدارۍ اهداف حصول یقیني کړي او د روزې مبارکه میاشتې دوران د روزمره استعمال څیزونو نرخونه په کنټرول کې وساتي. په خیبر پښتونخوا کې د ذخیره اندوزۍ د مخنیوي لپاره آرډیننس پاس کړی شوی دی. ذخیره اندوزو ته به 3 کاله قید سزا ورکول کیږي او درنه جرمانه به پرې هم لګولی شي. ملوث کسان به بغیر د ورانډ نه نیول کیږي. صوبایي مشیر اطلاعات اجمل وزیر ویلي دي چې صوبایي حکومت د ذخیره اندوزو خلاف آرډیننس پاس کړی دی، د کوم مطابق چې به هغه ټول کسان نیول کیږي څوک چې په دې مشکل وخت کې د دولت د لالچ لپاره ذخیره اندوزي کوي. داسې کسانو ته به 3 کاله جیل سزا ورکولی شي او درنه جرمانه به پرې هم لګولی کیږي. څوک چې ذخیره اندوزي نشاندهي وکړي هغې ته به ضبط شوي مال کې 10% حصه هم ورکولی شي. اجمل وزیر ویلي چې حکومت لګیا دی د کرونا مخنیوي لپاره هلې ځلې نه صرف جاري ساتلی شي بلکې نور زیاتوالی پکې هم راوستي شوی دی. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د ټیسټونو استعداد 1,000 یومیه ته رسېدلی دی او د حکومت د کوششونه دي چې په 100 ورځو کې دا استعداد 1 په 2 کړي. دوی ولس ته په یو ځل بیا اپیل کړی دی چې خلک دې بغیر د ضرورت نه کورونو نه نروځي، ولې چې د کرونا د مخنیوي لپاره دې نه علاوه بله څه لاره چاره نشته. د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال په صدارت کې یو اهمه غونډه شوې. غونډه کې د کرونا وایرس په تناظر کې د کوټې اسپیټالونو کې فراهم کړی شو سہولیاتو جایزه اخیستې شوې ده. فاطمه جناح اسپیټال کې د اکسیجن پلانټ منظوري، شیخ زاید سیول هسپتال او بی ام سی اسپیټال کې د اکسیجن پلانټونو فعال کولو منظوري ورکړې شوې ده. اهمه غونډه کې سیکرټري صحت بریفینګ ورکولو په وخت ویلي دي چې د کرونا وایرس ټیسټ کولو لپاره مزید ماشینونو او ټیسټینګ کټس رسیدلو سره ټیسټ کولو صلاحیت کې اضافه شوې ده او اسلام آباد کې د لیبارټري تربیت اخیستونکي په فاطمه جناح اسپیټال کې تعینات کړی شوي دي. اجلاس کې ویل شوي دي چې په کوټه کې د 15,000 رینډم ټیسټ کولو تیاری مکمل شوې ده او په 2 ورځې کې به کار شروع شي. محکمه صحت ته ایمرجنسي تحت میلاو شوي 100 کروڑ روپو طبي سامان اخیستل شوی دی. جام کمال خان ویلي دي چې د کرونا له راتګ سره په هسپتالونو کمزوریانې هم ښکاره شوې. د عوام پیسې ضایع کوونکي به جواب ورکوي. په مستقل بنیادونو باندې د پالیسو جوړولو ضرورت دی. جام کمال زیاته کړه چې په مقامي سطح د وایرس زیاتوالی تشویشناک دی. هغه زیاته کړه چې د صورتحال مطابق تیاری کوو چې ټولو محکمو ته ذمہواریانې ورکړل شوي دي. په حیثیت د حکومت د خپل هر عمل جوابدeh یو. وزیر اعلی سندھ ویلي دي چې کراچۍ یونیورسټۍ کې لیبارټري تیاره ده، صرف کار کول پاتې دي. همدغه رنګ راتلونکي هفته کې به لاړکانه کې هم یو لیبارټري تیاره کړی شي. تفصیلات تر مخه وزیر اعلی مراد علي شاه لاړکانې دورې په مهال خبرې غونډې ته وینا کړې ده. وزیر اعلی ویلي دي چې په لاړکانه کې په 23 خلکو کې کورونا وایرس په مقامي سطح منتقل شوی و. هغوی ویلي چې کراچۍ یونیورسټۍ کې لیبارټري تیاره ده، صرف کار شروع کول پاتې دي. همدغه رنګ راتلونکي هفته کې به لاړکانه کې هم یو لیبارټري تیاره کړی شي. مراد علي شاه ویلي دي چې راتلونکي 24 غنټو کې 15 نور کسان د کورونا له وجې مړه دي چې ورسره په مجموعي توګه شمیره 6 ته رسیدلې ده. تبلیغي جماعت کسانو په اړه وزیر اعلی ویلي دي چې تبلیغي جماعت 4968 کسانو کې 920 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي کوم چې قرنطینه کړی شوي دي او ولسته پکار ده چې په کور کې کینی. تیر 24 غنټو دوران پاکستان کې د کرونا تازه 209 کیسونه رپورټ شوي چې ورسره مصدقه کیسونو شمیره 9515 ته رسېدلې. تیر 24 غنټو کې د کرونا وایرس له وجې نور 15 کسان مړه شوي دي او په مجموعي توګه ټول ملک کې 199 کسان په حق رسېدلي دي. ولې 2003 او یا کسان صحتیاب شوي هم دي. ملک کې د کرونا وایرس حملې جاری دي. کرونا وایرس د ټولو نه زیات صوبه پنجاب متاثره کړی، چېرته چې د مصدقه کیسونو شمیره 4195 ده. پنجاب کې 45 کسان مړه او 942 صحتیاب شوي. صوبه سند کې د کرونا وایرس متاثرینو تعداد 3052 ته رسېدلی چې پکې 66 کسان مړه او 615 صحتیاب شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس مریضانو شمیره 1280 ده. کرونا د ټولو نه زیات
سلور اویا کسان خیبر پختونخوا کې وژلي او 299 مریضان صحتیاب شوي هم دي. دین علاوه بلوچستان کې 315 مصدقه کیسونه دي. اسلام آباد کې 115 ګلګت بلتستان کې 201 او آزاد کشمیر کې 50 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی. بلوچستان کې تر اوسه د کرونا وایرس لوجې 6 مریضان مړه شوي او اسلام آباد او ګلګت بلتستان کې 3 مریضانو ساه ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 4 ته رسیدلې ده. په 13 غنټو کې مزید 9 کسان په حق رسیدلي دي. د ټولې صوبې په کچ پیښور ضلع د کرونا وایرس لوجې زیاته متاثر شوې ده. تفصیل